رمضان المبارک آخری ورځي او شاته سړی وګوري 10 ورځې وشوي یو کم 10 ورځې وشوي څومره عبادت مې وکړ سحر سړی را پاسي وای اختر دی نو بیا سړی ځان نه ملامته کوي چې اختر خو پتا نه دی تا خو رمضان المبارک برباد کړی دی تا خو خپل ژوند برباد کړی دی تا کوم عبادت کړی دی انسان خپل ځان ملامته کوي ته د عید اهل نه ته د اختر اهل نه او چې کله د رمضان المبارک ژوند دی کړی لمحه لمحه د قیمتي کړي انسان ته یو سرور او خوند میلاویږي خپل ضمیر هغه مطمئن کوي چې واقعي تا رمضان المبارک په حق سره تیر کړی دی نو هغه وخت چې راځي او موږ مطمئن یو ګوره یاد ساته د اختر په ورځ الله تعالی دې ته موږ ورسوي د اختر په هغه ورځ باندې چې موږ د خپل ضمیر نه مطمئن یو چې ما د تراو اهتمام کړی دی ما د روزې اهتمام کړی دی ما د تهجد اهتمام کړی دی ما د تلاوت اهتمام کړی دی ما د ذکر او تسبیح اهتمام کړی دی ما د 5 وخته مونځ اهتمام کړی دی ما ټول عبادت په بهترینی طریقې سره انجام کړی دي البته ته د اختر خوند ګوره ملاوي زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو تیر جمعه باندې هم د رمضان المبارک په حواله سره یو څو خبرې ما ستاسو مخې ته عرض کړې وي قرآن مجید کې الله سبحانه و تعالی ارشاد فرمایي په تاسو باندې د رمضان المبارک د روزې فرض کړې شوې دي او دا روزې په مخکینو امتونو باندې هم فرض کړې شوې وي یعنی دا یو نوې کار نه دی بلکې دا د مخکینه یو تسلسل دی را روان دی کله چې یو کار نوې نو انسان ته ګراني او کله چې یو کار د مخکینه را رواني عام شي نو هغه آسان شي شعبان کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول داو چې روزې به ډېرې نیولې او دا یو تیاری و د رمضان المبارک دپاره نو الله سبحانه و تعالی ارشاد او فرمایه چې دا روزې څه نوی کار نه دی بلکې دا د مخکینه یو تسلسل دی تیرو امتونو باندې هم روزې فرض کړی شوې وي خو د هغې طریقه کار مختلفو او په تاسو باندې روزې فرض کړی شوي دي د دې دپاره ترتیب او طریقه کار بدل دی شاه عبدالعزیز دهلوي رحمت الله علیه تفسیر عزیزی کې لیکلي دي چې په تیرو امتونو کې په هر یو امت باندې چې څومره امتونه تیر شوي دي دا روزې فرض کړی شوي وي لکه حضرت موسی علیه السلام باندې او د هغه په قوم باندې هم دا روزې فرض کړی شوي وي د هرې میاشتې 14 14 او 15 او دغه شی د عاشوري روزه دا په دیو باندې فرض کړی شوی و دا 4 روزې وې دیو باندې ولي یعنی په هر میاشت کې 3 روزې او په کال کې یو د عاشوره روزه دا په حضرت موسی علیه السلام باندې او د هغه په قوم باندې فرض شوی وي بنی اسرائیل باندې د حضرت عیسی علیه السلام په قوم باندې هم روزې فرض وي خو د هغې دپاره چې کوم وخت مقرر و په هغې کې چې کله روزې راغلې نو هغې پکې تبدیلي وکړه هغې وي دا روزې اوس په ګرمۍ کې راغلي د دې نیول زموږ دپاره ګران دي لہذا دا به مونږ بلې میاشتې ته واړو په یخنۍ کې به یې ونیسو او څه تعداد به ورسره سیوا کړو نو نورې د پاسه به پرې روزې ونیسو نو هغې په دې خپلو روزو کې دغه رد و بدل وکړو یعنی معلومیږي دا چې څومره ادیان مخکې تیر شوي دي مذاهب تیر شوي دي هغه که آسماني کتابونه چاته ورکړی شوي دي پیغمبران دي او که نه دي ځان له مذهبونه جوړ کړي دي نو په هر یو مذهب کې غیر آسماني مذاهبو کې هم د روزې هغه څه ناڅه تصور پیدا کی دینی طور باندې هم اخلاقی طور باندې هم او د جسمانی صحت لپاره هم هغه دا روزه یو ضروري څیز ګڼلی دی خو په اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې په خاص توګه باندې دا روزه فرض ده
او د دې دپاره خاص یو میاشت مقرر ده چې په اسلامي میاشتو کې هغې ته نهمه میاشت وایي رمضان المبارک. په دې کې په دې امت باندې دا روجې فرض شوي او دا شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي چې دا دویم نمبر هغه ضروري حکم دی په اسلام کې. د منځ نه بعد د روجې حیثیت دی، لہذا په رمضان المبارک کې د ټولو نه لوی عبادت هغه روجه نیول دي. حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې د رمضان المبارک دا روجه چاونی ولا او د الله د رضا د پاره ونی ولا د ثواب په نیت باندې ونی ولا په دکې ایمان موجودو نو د دې روجو د نیولو د کبله با الله سبحانه و تعالی چې د څومره ګناهونه دي شاته ټول به ورته معاف کړي. بیا څوک تراویح وکي، قیام اللیل وکي او په لیلة القدر باندې دی ودرېږي د الله په حضور او دغه شپه ژوندی کي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، د چې څومره شاته ګناهونه کړي دي دا ټول به ورته الله سبحانه وتعالی معاف کړي. نو د رمضان المبارک یو خپل برکت شو، یو د دې روجې برکت شو. دا دواړه جدا جدا سیزونه دي. د رمضان المبارک دا میاشت د دې خپل فضائل بیان شوي دي، بیا په رمضان المبارک کې روجه نیول د دې خپل فضائل بیان شوي دي. دا دواړه چې راجمع شي نو د دې نه ډېر لوی خیر جوړیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته رانصیب. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اذا دخل شهر رمضان، کله چې د رمضان المبارک دا میاشت داخل شي فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلة الشياطين. د رمضان المبارک دا میاشت چې کله داخل شي نو د دې د برکت الله سبحانه وتعالی د اسمان دروازې کولاو کی. د اسمان د دروازو د کولاوېدو څه مطلب دی؟ یعنی مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی خپل رحمتونه هغه د اسمان نه راووري، په هر یو سیز باندې رحمت وي، د هغې رحمت نه څه حصه مونږ وینو. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې فرض منځ هغه په څو چنده باندې شي، نفل منځ هغه د فرضو برابر شي. دا د دې رمضان المبارک یو تسلسل دی د رحمت چې الله سبحانه وتعالی بر اسمان کې دروازې کولاو کړي دي او د هغې رحمت د وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې اعمالو کې د دې په اجر او ثواب کې اضافه کوي. همدغه وجه د یو غریب سړی بی خو د رمضان المبارک دا رحمت د الله سبحانه وتعالی د طرف نه کرم نوازی دا دومره ډیره شي چې په عام ورځو کې یو سړی بی د هغې په درستخان باندې به سالن نه میلاویږي، خو چې کله د رمضان المبارک دا مبارکه میاشت شروع شي نو د هغې په درستخان باندې 4 او 5 سالنې پرتې. دا د څه وجې نه؟ دا د الله سبحانه وتعالی کرم نوازي ده، د اسمان نه د رحمت دروازې کولاو کړي دي په مونږ او تاسو باندې رحمت د الله سبحانه وتعالی طرف نه راوړي. او د حدیث په دې دویمه جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا غلقت ابواب جهنم، د جهنم دروازې په دې رمضان المبارک کې الله سبحانه وتعالی بند کړي. که په دې رمضان المبارک کې یو مؤمن مسلمان وفات شي نو الله سبحانه وتعالی د هغه دپاره د جنت فیصله کوي. ولې؟ د جهنم دروازې الله تعالی بندي کړي. او په دې آخري جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا وسلسلة الشیاطین، په زنځیرانو باندې شیطانان وتړلی شي. په دې میاشت کې شیطان تړلی شوی. په عام ورځو کې تاسو ګورئ په مسجد کې چرته کې یو سب 2 کسان ولاړي او په رمضان المبارک کې ټول مسجد ډکي. دا ولې؟ شیطان چې کمزور کوي خپل کومه کرونده کوي د انسان په زړه کې، نو په رمضان المبارک کې دا شیطان تړلی شوی دی، انسان ته وسوسه نشي ورچولی. نو د هغې د وجې نه هر یو عبادت ته د انسان زړه کېږي.
تاسو به وایئ چې داسې خو هم کیدی شي ډېر کسان داسې چې هغه په رمضان المبارک کې هم ګناهونه کوي نو دا ګناهونه اصل کې د دې وجې نه کوي چې په دې عامو ورځو کې په ده باندې دومره محنت شوی دی دومره کوشش شوی دی د شیطان د طرف نه چې دی په خپله شیطان جوړ شوی دی اوس ده ته د شیطان څه ضرورت هغه نه په خپله شیطان صحیح که نه په خپله شیطان جوړ شوی بس ده ته اوس د شیطان ضرورت نشته دی شیطان له ده چوټي ورکړې ده نو دا چې دا نیک اعمال نه کوي او دا ورانې کوي ګناه طرف ته زړه کیږي نو په ده باندې په دې 11 میاشتو کې شیطان داسې محنت کړی دی چې خپل ورور یې ګرځولی دی شیطان اوس په چوټۍ باندې دی وایي ته خو هسې هم زما ورور یې ته کوه او به زه به ورته ګورم وایي د رمضان المبارک دا فضیلت په دې نورو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې په نورو ورځو باندې د جمعې فضیلت دی په عامو ورځو کې د جمعې ورځ سرداره ده په ټولو کتابونو کې قرآن مجید سردار دی په ټول میاشتو کې د رمضان المبارک دا میاشت سرداره ده د میاشتو او د دې دومره لوی فضیلت ته مجدد الفسانی رحمت الله علیه خپل مکتوباتو کې لیکلي دي چې د رمضان المبارک د دې میاشتې په دې نورو میاشتو باندې داسې نسبت ته لکه څنګه چې د حضرت یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د یوسف علیه السلام چې کوم نسبت د یعقوب علیه السلام سره یعنی څومره چې په 12 زامنو کې یعقوب علیه السلام ته یوسف علیه السلام نږدې و خوښ ورته محبت په ورسره کاو دقه څه په دې 12 میاشتو کې الله سبحانه وتعالی ته د رمضان المبارک دا محبوبه ده دا میاش محبوبه ده او دا ورته خوښه ده او بیا لیکي چې د دې داسې فضیلت ته او داسې برکت ته څنګه چې د نورو رونو د حضرت یعقوب علیه السلام هغه زامنو ګناه وکړله حضرت یوسف علیه السلام هغه ته تکلیف ورساو کوی ته غزار کو قسمه قسمه لبه وسره وکړي او د هغې نه یو ګناه وشوله الله سبحانه وتعالی د یوسف علیه السلام د وجې نه د هغې ټولو هغه ګناه معاف کړه دقه څې که چېرې یو انساني دا 12 میاشتې دي په دې کې دا یوه میاشت د رمضان المبارک دا میاشت ژوندی کړي دې کې عبادت وکړي تلاوت وکړي روژه په بهترینې طریقې سره هغه ونیسي سخا وکړي او د صدقات او خیرات نه کار واخلي تلاوت اهتمام وکړي د دې شپې ژوندی کړي د تراویح اهتمام وکړي نو د دې یوې میاشتې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دا 11 میاشتې چې انسان پکې ګناهونه کړي دا ټول ګناهونه مله معاف کوي نو د دې ډېر لوی نسبت دی د دې نورو ورځو سره او تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې د دې یوې میاشتې مثال د یو سیزن دی د نیکو سیزن دی چې کله دې دا ژوندی کړله ټولې میاشتې به دې ژوندی او مجدد الفسانی رحمت الله علیه لیکلي دي مکتوباتو کې چې د دې رمضان المبارک مثال د یوې دروازې دی چې کله دا دروازه تا کولاو کړه یو کور ته ور داخليږي نو په دروازه به ور داخليږي کله تا دا دروازه کولاو کړه نو د دې 11 میاشتو هغه ژوند به ستا په بهترینې طریقې سره تیریږي ځکه تا ورته د رحمت دروازه کولاو کړې نو د رمضان المبارک ډېر لوی برکات دي انوارات دي حدیث مبارک کې راځي چې چا یوه روژه ونیوله نو د دې یوې روژې عام نفلي روژه چا ونیوله نو د دې یوې روژې دومره لوی برکت دی دا ځمکه تر اسمانه پورې د سرو زرو نه ډکه شي او د قیامت په ورځ یو روژهدار یوه روژه یې نیولي دا راوستی شي او ده ته وویلی شي چې دا د سرو زرو دا ډیري ته واخله او دا یوه روژه ماله راکه نو حدیث مبارک کې راځي دا سړی به دله دا روژه ورنکي ځکه لم یستوفي ثوابه که چېرې دا ټول سره زر تقسیم شي په خلکو صدقه شي
نو د دې چې څومره اجر او ثواب دی دا ثواب به د دې یوې روژې دا ثواب پوره نه کړي دومره لوی اجر او ثواب او په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې د دې یوې روژې د نفلو د روژې د فرض روژې خبر لازم نه کومه دا د نفلي خبر روانه ده کم یو انسان یو نفلي روژه ونیوله د دې دومره لوی اجر او ثواب دی چې یو کارغه الله پیدا که او بیا دې ته حکم وکړه چې ته الوځه او دا تر مرګه پورې والوځي تر مرګه پورې دا کارغه والوځي نو دا به څومره ځای توی کوي څومره مسافت به کوي څومره سفر به کوي په دومره اندازه باندې د دې یوې روژې د برکته دا انسان د جهنم نه لرې شو اوس محدثین فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کارغه دا تذکره ولې وکړه په دنیا کې خو ډېر شی مرغۍ دي که نه کارغه یې ولې ارشاد وفرمایه چې یو کارغه الله پیدا کړي او هغه د خپل پیدایش نه بعد تر مرګه پورې الوځي په دومره مسافت باندې دا انسان د جهنم نه لرې شي نو د کارغه دا تذکره یې ولې وکړه محدثین فرمایي دا د دې وجې نه چې عامو پرندو کې د ټولو نه زیات عمر دا د کارغی د کارغه عمر د ټولو نه زیات او دویمه وجه دا ذکر کړې ده عجیبه وجه چې کارغه په ده کې همت ډېر زیات دی مسلسل سفر کوي دی کوم خیال کړی نو دی په باران کې هم الوځي په باران کې هم زمونږ یو استاد صاحب و هغه به فرمایل وی دی لاکډاون نه کوي لاکډاون نه کوي په باران کې هم دی الوځي مسلسل سفر کوي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې یو کارغه پیدا شي او تر مرګه پورې د څومره سفر توی کی والوځي دومره انسان په یوه روژه نفلي روژه باندې د جهنم نه الله سبحانه وتعالی لري کی دومره لوی اجر او ثواب نو د ټولو نه لوی عبادت اولنی په رمضان المبارک کې دا دی چې مونږ د رمضان المبارک دا روژه په بهترینې طریقې سره ونیسو دویمه د ټولو نه لویه خبره دا ده چې مونږ د رمضان المبارک قدر وکړو ادب او احترام یې وکړو نزهة البساتین یو کتاب دی په هغې کې یو قصه لیکلې ده چې یو مجوسي و د اور عبادت به یې کوه هغه د مسلمانانو په ښار کې اوسېده رمضان المبارک شروع شو نو خپل بچي راغونډ کړه وی دا د مسلمانانو ډېره باعزته میاشت ده هغوی پکې روژې نیسي تاسو خیال کوئ اسې نه د مسلمانانو په ښار کې په بازار کې خوراک د هغوی مخې ته ونه کوي دا ډېره بده خبره ده چې هغوی روژه او تاسو خوراک کوئ لہذا تاسو د دې خبرې لږ خیال وساتئ چې د مسلمانانو مخې ته به په رمضان المبارک کې خوراک نه کوئ د ورځې څه وخت تېر شو دا خپل بچی د ولیده دې مجوسي چې په بازار کې ګرځي او خوراک کوي چې کله کور ته راغی نو دی ډېر سخت وراټه ګوره تا ته ما ویلي چې ته به مسلمانانو مخې ته خوراک نه کې او ته لګیا د مسلمانانو مخې ته خوراک کې هغوی روژه دي هغوی ته تکلیف ورکې څوک به وږی څوک به تږی هغوی مخې ته خوراک کې دی ډېر سخت وراټه وخت تیر شو دا مجوسي مړ شو چا خوب کې ولیده په باغونو کې دی محلاتو کې دی ډېر خوشحاله دی خاندي را خاندي تپوس یې ته وکړه ته خو مجوسي وې ته دلته اوس په جنتونو کې ګرځې په محلاتو کې ګرځې څه وجه کېدی شي وی وجه دا ده چې کله زه وفات کېدم نو ما ته الله سبحانه وتعالی د ایمان لوی دولت نصیب کړ د مرګ په وخت کې ما کلمه وویله او دا دومره لوی انعام درله الله تعالی دلته کې د څه درکړ وی دا انعام د دې راکړ چې ما د مسلمانانو د روژې هغه قدر او عزت کړی و خپل زوی مې رټلی و ما وی چې د مسلمانانو روژه ده ته به ادب او احترام کې د هغې ادب د وجې نه نن په دې جنت کې زه ګرځم اوس اندازه ولګوئ چې یو مجوسي ته الله سبحانه وتعالی دومره لوی هغه کرامت او شرافت ورکوي چې ایمان ورته هم نصیب کوي د کبله
او بیا جنت ته هم داخلي چې یو مسلمان د دې روزې قدر او احترام وکړي هغه ته الله تعالی څومره ورکوي. مونږ خو لیدلي دا دي چې زمونږ بعضې نوجوانان او مشران هغه د رمضان المبارک قدر او عزت نه کوي. زنانه او نارینه هغه قدر او احترام نه کوي. قدر او احترام څه دی؟ قدر او احترام دا دی چې ته رمضان المبارک ژوندی که دا میاش عبادت ته غاړه ورکه، خپله خوله دې په کنټرول کې که، خپل نظر دې په کنټرول کې که. مونږ اینو نوجوانان د هغې سره موبایل یې ورسره او روژه په دې باندې لنډی یا گیم کوي. چې کوم پکې زبرګي نو هغه گیم کوي، او چې کوم پکې لږ وروختی نو هغه گیم نه، هغه په فلمونو باندې او په ډرامو باندې او په ټیک ټاک او په څه او په څه باندې خپله روژه لنډی. او موږ مشران لیدلی دي چې هغې په بازار کې ناسي، هغې په ګپو او په شپو باندې په غیبتونو باندې خپله روژه لنډی. زنانو ټولګی جوړ کړی مستقل غیبت کوي په کورونو کې. د کلي د هغه سر نه تبصره ښه راواخلي، پلانکی ښه ده او پلانکی سړی ډېر ښه سړی دی، خو چې خبره شروع کړي نو در کور هغه اخري کوره پورې وځي، ټول خلک چې کوم دی نو کنګال کړی، په هر یو یې خپله تبصره پیش کړي. حالانکې رمضان المبارک د دې سیس تقاضا نه کوي. تقاضا دا ده چې خپل رمضان المبارک لمحه لمحه قیمتي کا، آن قیمتي کا. خوند خو هله کوي چې کله رمضان المبارک ختم شي او د رمضان المبارک آخري ورځي او شاته سړی وګوري 13 ورځې وشوې، یو کم 13 ورځې وشوې، څومره عبادت مې وکړ، سحر سړی راپاسي وایي اختر دی، نو بیا سړی ځان نه ملامته کوي چې اختر خو پتا نه دی، تا خو رمضان المبارک برباد کړی دی، تا خو خپل ژوند برباد کړی دی، تا کوم عبادت کړی دی. انسان خپل ځان ملامته کوي. ته د عید اهل نه یې، ته د اختر اهل نه یې. او چې کله د رمضان المبارک ژوندی کړی، لمحه لمحه د قیمتي کړي، انسان ته یو سرور او خوند میلاویږي. خپل ضمیر هغه مطمئن کوي چې واقعي تا رمضان المبارک په حق سره تیر کړی دی. نو هغه وخت چې راځي او موږ مطمئن یو، ګوره یاد ساته د اختر په هغه اولنۍ ورځ الله تعالی دې ورته موږ ورسوي. د اختر په هغه ورځ باندې چې موږ د خپل ضمیر نه مطمئن یو چې ما د تراو اهتمام کړی دی، ما د روژې اهتمام کړی دی، ما د تهجد اهتمام کړی دی، ما د تلاوت اهتمام کړی دی، ما د ذکر او تسبیح اهتمام کړی دی، ما د 5 وخته مونځ اهتمام کړی دی، ما ټول عبادات په بهترینې طریقې سره سرانجام کړي دي. اله به تا ته د اختر خوند ګورې میلاوي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې د هر رمضان المبارک د روژې د رمضان المبارک د هر یوې روژې په ماښام باندې د روژه ماتي په وخت کې الله سبحانه وتعالی 80,000 هغه کسان چې هغوی به جهنم ته ځي، الله سبحانه وتعالی هغوی د جنت ته د تلو فیصله کوي هر روژه ماتي باندې. او بیا چې کله رمضان المبارک تیر شي او د رمضان المبارک آخري روژه ماتي، نو په دې رمضان المبارک کې چې څومره خلق الله سبحانه وتعالی بخلي، څومره خلق د هغې عمر نور الله سبحانه وتعالی بخي. اوس په دغه خلکو کې مونږ کله راځو چې کله د رمضان المبارک دا میاش مونږ قیمتي کړله. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. کم یو سړی چې هغه صرف د خوراک او څښاک نه روژه ونیسي، هغه دروغ پرې نه دي،
هغه په دروغ باندې عمل پرې نه دی فلیس لله حاجه نو د دې روجې الله سبحانه وتعالی ته هیڅ قسمه څه ضرورت نشته دی چې د خوراک پرېښی دی او د څښاک پرېښی دی دی مسلسل لګیا دی په غیبت کې دی مسلسل لګیا دی دروغ وایي دی په دروغو باندې عمل کوي نو الله سبحانه وتعالی ته د دې قسمه روجې هیڅ څه ضرورت نشته دی مونږ یینو که نه بازارونو کې مونږ یینو رمضان المبارک چې شروع شي نو چې څومره دکاندارانی تاجرانی نو هغه پنسي راپورته کړي بړې ووهي وایي د لوټ میاشت راغله هلکه دا خو د لوټ میاشت ده خو د اعمالو دپاره د لوټ میاشت ده د انسانانو د مسلمانانو د جیبونو د لوټ میاشت نه ده ما ته پرون یو ملګري خبره کوله ما مولانا صاحب شبې جمعې نه راتلونو لاره کې د هغه سره ودرېد چې زما خواته دا کم قصابي دی نوم یې خو نه اخلم ځکه بیا پته یې لګي وی چې دا 3 ځله په ده پسې ایسي کسان راولېږل چې ته دا غوښه کمه خرڅوې نو دا ریټ تی زیات دی مهرباني وکړه دا ریټ کم چلوه 3 ځله نن وی 4م ځل دی چې کسان یې پسې راولېږل نو دی ته پټ شو او څومره کالي کوتکي چې ونو په اتخ باندې پراته و اقه یې ته ویوړه اتخ یې خالي پروت اوس زموږ مسلمان دی پکار دا ده چې د جذبه هغه په رمضان المبارک کې نور رایښه شوې چې یاره مخکې مې په 800 روپۍ ورکوله غوښه اوس به زه په 200 روپۍ ورکوم مخکې مې 100 روپۍ ګټلې په کیلو کې اوس به 50 ګټم خو نه د هغه جذبه سره اوچته شوې ده چې زه به د دې نورو 11 میاشتو دپاره د ځان دپاره به دې کې راشن ګټم زه به لوټ مار کوم دا د لوټ مار میاشت ده دا یوازې د قصاب خبره زه نه کوم دا خو مې یو مثال ورکړ داسې هر یو دکاندار هغه چاړه تېره کړې ده په نورو معاملاتو کې په نورو ورځو کې د هغه معامله یو شانتي په رمضان المبارک کې د هغه معامله به ستا سره جدا په دې نورو مذاهبو کې او ادیانو کې که وګورې چې کله د یو خاص میاشت راشي د هغې د عبادت نو په هغه ورځو کې هغې خپل څیزونه هغه کم کی ارزان کی که د عیسایانو کرسمس ډې راشي نو په هغه ورځ کې هغه هر سره ارزان کی چې دا نور خلک زموږ سره په دې خپل میشن کې شریک شي او مسلمان ورور چې دومره لوی کتاب ور سره دی دومره لوی نبی ور سره دی دومره لوی احکامات او قوانین او دستور د زندګۍ ور سره دی هغه چاړه تیره کی وای کله به راځي چې د دې سټ ته طرف نه حلالوم حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کوم یو سړی چې دروغ پرې نه ښوده په دې رمضان المبارک کې نو که ده هسې خولې له هغه واګې ورکړی دی د څښاک او د خوراک نه دی منع دی نو دا ګورې هیڅ قسمه څه روژه نه ده الله ته د دې عبادت هیڅ قسمه څه ضرورت نشته دی ته وګوره دکاندار په دې روژه کې څومره دروغ وایي د یو څیز د خرڅولو دپاره هغه څومره لګیایي خپل ایمان خرڅ کړي حدیث مبارک کې خو راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای بادروا بالاعمال تاسو په نیکو کې مخکېوالی وکئ قوت در سره دی صحت در سره دی ځواني در سره ده عبادات وکئ نیکو ته خپل ځان ټیټ کئ مضبوط کئ جذبه پیدا کئ نیکوکار نیک کرداره جوړ شئ ځکه فتنې را روانې دي لکه توره شپه تاسو ته به هیڅ قسمه څه نه ښکاري چې دا حق دی او که دا باطل دی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا داسې وخت را روان دی د سحر به سړی مسلمانی د ماښامې به دا سړی کافري د ماښامې به مسلمانی او د سحر به دی سړی کافري د څه د وجې نه یبیع دینه بعرض من الدنیا دا سړی به ځکه
لږ وخت بعد مسلمان لږ وخت بعد کافر د څه د وجې نه دی به خپل دین د دنیا دپاره د دنیا د ساز او سامان او متاع دپاره خرڅوي دی به خپل دین خرڅوي دی کیلو ټماټر خرڅوي په هغې کې هم خپل دین ورسره خرڅوي په هغې کې 20 دروغ وایي هر یوه معامله دقسې روانه ده نو د رمضان المبارک هغه جذبه خو دا ده چې ایمان ستا مضبوط شي په تا کې تقوا راشي پرهیزګاري راشي که چېرې په تا کې تقوا پرهیزګاري رانله یاد ساته ګورې داسې ډېر نوجوانان داسې ډېر بوډاګان او نارینه او زنانه زموږ سره تېر رمضان المبارک کې وو په دې رمضان المبارک کې نشته الله ځان ته بلل د رمضان المبارک مزاج خدا دی چې الله تعالی یو چانس درکړه یو موقع درکړه یو افر درکړه اوس د دې افر نه پیدا واخله هغه افر پیدا څه ده دا چې په الله تعالی باندې ځان وبخه دا خو د مغفرت میاشت ده چې کله دا میاشت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کوي صحابه کرامو ته صحابه کرامو د مغفرت میاشت راله د بخنې میاشت راله د جنت دروازې کولاودي د جهنم دروازې بندې دي شیطان تړلی شوی دی نور څه کې موقع ده ستا دپاره چانس دی د عباداتو د جمعواري د تلاواتو د تسبیحاتو ذکر و اذکارو د منځونو د نوافلو د ځان دپاره دقه شی جمع که او یو پیر ته خو وګوره که نه ته کاروبار کې معامله کې د حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړه حضرت ستاسو د مالدارۍ د ټولو نه لوی راز څه دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي چې ما ډېرې ګټې ته اسره نه ده کړې ډېرې ګټې ته مې اسره نه ده کړې چې څومره مناسب د هغه ګټه مې کړې ده دا زما د مالدارۍ راز دی په حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو تاجر راوستلی شي یو کاروباري به راوستلی شي او د هغه متعلق به دا وینا وشي چې دا هغه کاروباري دی چې خلکو ته د اسانی پیدا کړې وه دا هغه دکاندار دی چې خلکو ته اسانی پیدا کړې وه د خلکو قرض ضرورت به و د په قرضو باندې په نسیه باندې شی ورکړی دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د ده به یوه نیکي په عمل نامه کې نه یوه نیکي سیوا د دې نه چې د خلکو ته اسانی پیدا کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله تعالی به ارشاد او فرمایي دا بی حساب بی کتاب جنت ته داخل کوي داسې تاجران جوړ شو داسې ځان جوړ کو د دین په هره معامله کې نو خبره مې دا روانه کړې وه چې رمضان المبارک دا د نیکو میاشت ده دا د ثواب میاشت ده یو روایت کې راځي حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی سره به خبرې کولې وکلم الله موسی تکلیما برای راست به خبرې کولې امام قرطبي رحمت الله علیه احکام القرآن کې لیکلي دي دا تکلیما ټکې ورسره ځکه ووي دې ته مفعول مطلق من لفظه وي د دې دپاره یې ووي چې چا به دا ذهن ته راتله چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره د څه په واسطې سره خبرې کړي دي چېرته فرشته په منځ کې وه نو تکلیما ټکې ورسره ووي چې برای راست الله تعالی سره موسی علیه السلام خبرې کړي دي دومره اوچت او لوی عظیم الشان پیغمبر دی نو یو ورځ د الله تعالی سره خبرې کولې الله تعالی ته وی الله تعالی زمانه هم تا ته نږدې څوک په دې دنیا کې شته ډېر خوندور حدیث ته واورئ زمانه هم نږدې په دې دنیا کې تا ته څوک شته الله تعالی ارشاد فرمایي موسی په آخري وخت کې به یو پیغمبر راځي او هغې له ما یو میاشت ورکړې ده چې هغې به پکې روجې نیسي د ماښام چې کله هغې روژه ماته یې کوي په درستخان باندې ناستي خوراک ورته پروتي
د دې وجه نه څه نه خوري چې د الله تعالی له حکم نه دی نازل چې کله اذان وشي دی خوراک شروع کی په دغه وخت کې ما ته دغه بنده ډیر زیات نږدې او چې کله ته زما سره خبرې کې نو زما او ستا په منځ کې او یا زره حجابات وي پردي وي د نور د هغې نه بعد د هغې نه وړاندې ته زما سره خبرې کې او دغه روجهدار چې کله روجه ماته او لاس اوچت کی او دعا کوي نو د دغه روجهدار او زما په منځ کې هیڅ قسمه څه پرده نه دونه لوی اجر او ثواب خو کاش کچري مونږه حاصل خو کو کنه مونږه اومونو خو که په دغه سي غفلت کې تیریږي اما خام پټیم کې څومره قیمتي وخت دعاګانې قبلي حدیث مبارک کې راځي د روزدار د دعا خامخا الله سبحانه و تعالی قبل دغه دعاګانې مونږ وکړو دا قبول شي دا څومره زمونږ د پاره د سعادت خبره ده څومره د اکرام خبره ده او آخري خبره ده چې په رمضان المبارک کې مونږه د جود او سخا نه کار واخلو سخا وکړو خلکو باندې خپل روپۍ ولګو په غریبانو یتیمانو باندې خپل روپۍ ولګو نو یو خبره ده چې په رمضان المبارک کې سخا او سخا په دې طریقې سره چې د هغې دپاره مونږه هغه ډون ونه لګو چې یاره دا سړی دی او که نه دی او زه په دې پسې شم او 10 روپۍ ورکوم او د هغه عزت پکې پامال شي نه بلکې ورکړه سخا وکړه الله چې څنګه تعالی درکوي څنګه ګناهونه کوي څنګه زه ګناهګار یم بیا م الله راکوي په ما باندې د غضب سترګې پټې دي د رحمت سترګې کولاو دي دقسې هم ته د غضب سترګې پټې کا د رحمت دپاره ورکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم متعلق ولی راځي رمضان المبارک چې به کله راغی نو د رمضان المبارک د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به سخا کولاو شوه کالریح المرسله لکه څنګه چې ګرمي او هوا راوالوځي یخه هر څوک د هغې نه هوادار شي هغه یخ شي دقسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به سخا کوله امام ذهبي رحمت الله علیه الکبائر کې واقع لیکلې ده چې یو سیده زنانه وه او هغه غریبه و خاونې مړ شو بچی پاتې شو هغه د خپل کور کې اوسېده چې کوم راشن خاون ګټلی و ختم شو ووتله بهر ته چې هغه ځای خراب وسې نه لوریانې وې زما دې لوریانو ته څوک څه نقصان ور ونه رسئ د هغه ځای نه ووته کلي نه ووته بل کلي ته لاړه چا ورته وي په دې کلي کې دلته کې یو نواب اوسېږي مسلمان سړی دی او ډېر ښه سړی دی ورشه هغه به تاله څه درکړي د خپلو بچو ګزران به دې بې کېږي هغه لاړه د هغه خوا ته وي ما پلانکي جومات کې خپل ماشومان کېنولي دي زه سیدی یم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سمې تعلق دی ما له څه راکړه چې خپل بچي پې وساتم ځان پې وساتم هغه ورته وی سیده در به کم لله خو ته یو کار وکړه چې ته ما ته دا ثابت کا په دې باندې ستاسو څه دلیل دی چې ته سیدی او د رسول الله مبارک په خاندان کې هغې وي زه خو مسافر یم د لرې نه راغلی زه اوس دلته کې تاله څوک راولم چې زما نسب تا ته ثابت کی بل چا ورته ووایي پلانکي ځای کې یو مجوسي اوسېږي د هغه خوا ته لاړه شه او هغه ډېره عطا کوي ورکړه کوي هغه به تاله څه درکړي لاړه د هغه ځای نه راووته او د حقه مجوسي خوا ته لاړه ګوره کافر دی هغې ته یې دا خپله قصه وکړه چې خاون مې مړ دی بچیان یې راسره دي پلانکي جومات کې دي او څه نشته دی چې ورکم د ګزران دپاره کور نشته دی د خوراک دپاره راشن نشته دی د سر د پټولو دپاره لوپټه نشته دی څادر نشته دی هغې ورته وی ښه ته د پیغمبر د خاندان سره تعلق ساتي هغې د خپل وس مناسب هغې ته ډېره ورکړه او چې کوم ماشومانو د هغې هغه یې راوسته په خپل کور کې آباد کړه شپه تېره شوله دا مسلمان خوب ویني دې خبرې ته غوږ شئ مسلمان خوب ویني په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کوي او جنډه د رسول الله مبارک سره ورسره ده یو عظیم محل تیار شوی دی دا مسلمان د رسول الله مبارک نه تپوس کوي دا الله رسول دا بنگله د چا ده دا محل د چا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دا د یو موحد مسلمان محل دی
د الله رسول زه خو هم مسلمان یم زما دپاره دا محل نه دی وایي نه ستا دپاره دا محل نه دی وایي ته څنګه مسلمان یې ته په خپله مسلمانۍ باندې دلیل وښایه ته چې وایې چې زه مسلمان یم ته په خپله مسلمانۍ باندې دلیل وښایه تا ته بېګا زما د اهل زما د نسب سره تعلق لرونکې زنانه درغلې ده او تا هغې ته ویلي دي چې ته په خپل نسب باندې دلیل ما ته وښایه دی رایخ شو فورا لاړ تپوس یې وکړه چې هغه زنانه کوم ځای کې ده د مجوسي کور ته لاړ چا ورته وویل چې دلته کې مجوسي ته یې دا قصه وکړله چې زه به تاله 1000 دینار درکمه او ته ما ته دا زنانه واپس کړه دا قصه یې ورته لا نه ده کړل چې ما داسې خوب لیدلی دی مجوسي ورته وایي که په کروړونو دیناره ما ته راکړي نو زه تا ته دا زنانه نشم در واپس کولی وی ولې وی بیګا چې کوم خوب تا لیدلی دی نو هغه خوب ما هم لیدلی دی او پیغمبر خدا چې تا ته کوم د موحد مسلمان خبره کړې ده بیګا زما ټولې کورنۍ ایمان راوړی دی اقا موحد مسلمان یې درته زه یاد کړی یم دا محل زما دی نو چې چا الله څه ورکوئ نو ډېر تپوسونه ترې مه کوئ چې ستا وس کېږي او نه کېږي او څومره دی او څنګه نه دی د الله په رضا باندې ورکوه د هغه د الله سره خپله معامله ده ستا د الله تعالی سره خپله معامله ده الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین